بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د مسایلو یو سلسله شروع کړې وه. د هغې سلسلې په حوالې سره مزید مخکې مسایل د ستاسو مخې ته ږدمه. بعضې مسلې داسې دي چې هغه موږ ته ډېرې مخې ته راځي، خو د هغې د حل کولو دپاره د علم نه کېدو د وجې نه زموږ نه د قربانۍ د عمل ضایع شي، او چې کوم ثواب او د دې دپاره الله رب العزت متعین کړی دی هغې نه محروم شو. یوه مسله مخې ته ډېره زیاته راځي، اکثر په دغې د اختر په دې ورځو کې، په دې نږدې ورځو کې اکثر خلکو نه څاروي وتښتي، یا ترې نه مړه شي، یا څه بل څه وجه راشي هغه څاروي ضایع شي. نو په داسې حالت کې به څه کوو؟ په داسې حالت کې یعنې دوه صورتونه دي. یو چې کوم دی هغه د مالدار متعلق دی، یو د فقیر متعلق دی. خو بالفرض په دې سړي باندې قرباني واجب وي او د ده نه دا څاروي وتښتېدو یا د ده نه دا څاروي مړ شو، نو په ده باندې واجب دی چې دې بل څاروي واخلي او په هغې باندې قرباني وکړي. اوس د څاروي واخیستو او قرباني یې وکړه او په دغې ورځو کې ړومبنی څاروي میلاو شو واپس، نو بهتره دا ده چې د دغه بل څاروي قرباني وکړي. کو بالفرض ونه کړي نو د ده قرباني وشوه په دغه یو څاروي سره. یو کس داسې دی چې په هغه باندې قرباني واجب نه ده، شریعت هغه ته رخصت ورکړی چې ته قرباني مه کوه، هغه څاروي واخیستو د قربانۍ دپاره، نو په ده باندې د دغه څاروي قرباني اوس واجب ده. او که دا څاروي د ده نه وتښتېدو یا مړ شو یا ضایع شو، نو ده ته شریعت اوس وایي چې تا باندې واجب وه، خو چې دا څاروي د ستا نه وتښتېدو یا د ستا نه دا څاروي مړ شو، نو د ستا نه دا وجوب چې کوم دی دا ساقط شو، دا ختم شو. خو چېرې بالفرض د هغې د مرګ نه بعد یا د تښتېدو نه بعد د مسکین او د فقیر د بل څاروي واخیستو او بل څاروي د قربانۍ په نیت باندې واخیستېدو او د هغې قرباني یې وکړه، او په ایام قربانۍ کې هغه ړومبني څاروي دوباره دته میلاو شو، نو دا کس په دغه ړومبني څاروي قرباني هم کوي، یعنې دی به دوه قربانۍ به کوي، د هغې هم واجب ده او د دې هم واجب ده. اوس وجه څه ده؟ ولې داسې ده چې یعنې د امیر دپاره یو قرباني او په فقیر باندې بیا دوه قربانۍ؟ وجه څه ده؟ اکثر خلک د دې تپوس هم کوي چې د امیر دپاره یعنې یو قرباني او په ده باندې بیا ډبل قرباني. وجه څه ده؟ نو د هغې وجه دا ده چې صاحب نصاب خو چېرې د ده نه دا څاروي نه وي اخیستې د قربانۍ دپاره، نو هم په ده باندې دا څاروي اخیستېدل دا واجب و. او فقیر چې کوم دی د هغه حکم دا دی، خو ده نو اخیستې نو ده ته شریعت متوجه نو، خو چې کله د څاروي واخیستو د قربانۍ په نیت باندې، نو د ده دا قربانۍ دا نیت چې کوم دی دا ووړي د نظر حکم ته، چې دا څنګه د نظر حکم ته ووړي نو د دې وجوب په ده باندې یعنې راشي، د دې عمل بیا پوره کول په ده باندې لازم شي، واجب شي. اوس کو د مالدار چې کوم دی د 10 څاروي هم واخلي، خو په ده باندې واجب دغه یو څاروی دی. او فقیر چې کوم دی دی چې څونه څاروي اخلي د هغې ټول حکم چې کوم دی هغه د نظر حکم ته اوړي، او چې د نظر حکم ته اوړي نو د هغې پوره کول بیا واجب شي. نو که دی 20 څاروي هم واخلي نو هغې 20 واړو چې کوم دی هغه به په ده باندې د دې حکم لګي چې دا به دې قرباني کوي. نو په دې وجه باندې دې کې لږ احتیاط کوو. کو بالفرض قرباني واجب نه ده، قربانۍ کې د عیسی ونیول یا د څاروي اخیستی د هغه د نه ضایع شو، اوس ته نه کېږي بل ما اخله، تا ته شریعت وایي چې تا نه دا عمل ساقط شو، که بل دې واخیستو نو بیا د باندې دا عمل واجب دی، دا به پوره کې. او که ړومبني میلاو شو د هغې قرباني هم بیا واجب ده په دغه کس باندې چې دی به د هغې قرباني هم کوي. بیا یو بله خبره، اکثر تاسو اورئ د علماو نه په مختلفو ځایونو کې بیانونو کې چې د قربانۍ څاروي چې کوم دی دا بدلولی نشي یا خرڅولی نشي، خو د دې متعلق لږ وضاحت د ستاسو مخې ته ږدمه. هغه دا دی چې د قربانۍ دپاره مثال تا یو ګډ واغشتی، نو د دې ګډ تعین دا نه دی چې یعنې دا ته نشي بدلولی. که بالفرض په دې ګډ کې عیب راغی یا چې کوم دی په ده کې داسې څه بیماري راغله چې تا ته دا خطر وي چې دی به د قربانۍ ایامو ته ونه رسي،
نو تا ته شریعت دا اجازت درکړې ده چې ته دې پرېږده او د ده په ځای ته ځان له د قربانۍ دپاره بل څاروی واخله. اوس خو تا بالفرض بل څاروی واخیستی دو او دکه څاروي چې کم کې عیب دی یا پکې داسې څه مسله راووته چې د هغې مسلې د وجې په هغې باندې قرباني نه کېږي یا پکې بیماري راووته او د هغې بیمارۍ چې کم دی د هغې د وجې نه د هغه د مرګ خطره وي، نو دغه څاروي تا ته شریعت د دې خبرې اجازت درکړی دی. خو ته غواړې نو د هغې هم قرباني وکړه، یعنې هغه ذبح کړه، د هغې غوښه کو خورې کو خرڅې او کو فقیرانو له ورکې یا ځان سره ږدي یا بالفرض قرباني نه کې ځان سره ساتي، نو دغه اجازت چې کم دی هغه تا ته شریعت درکړی دی. نو دغه څاروي چې کم تا اخیستی دی خو بالفرض په دې کې عیب راغی او په دې کې څه نقص تا ته ښکاره شو، نو ته دغه څاروي چې کم دی دا ته خرڅولی هم شي، دا ته بدلولی هم شي او د دې په ځای باندې چې کم دی ته ځان له بل څاروي اخیستلی شي او د دغه څاروي متعلق چې کوم عیبدار دی کو ساتي هم درته اجازت دی او کو دا ته ذبح کې غوښې ځان له خوري یا د دې غوښه خرڅې یا دغه څاروي ته خرڅې، نو تا ته چې کوم دی شریعت د دې اجازت درکړی دی. که چېرې بله مسله، که چېرې یو ځناور چې کوم دی یو امیر یعنی صاحب نصاب هغه د قربانۍ په نیت سره واخیستی دی چې زه به په دې باندې د اختر په ورځ باندې قرباني کوم او بیا هغه څاروي هغه عیبدار شو، نو دا امیر یعنی دا صاحب نصاب کس چې کوم دی د دې په بدله کې بل څاروي د هغې قرباني دی کولی شي. خو چېرې فقیر چې د چا په ذمه باندې قرباني فرض نه وه او هغه داسې څاروی واخیستی دی، نو شریعت ورته چې ته قرباني مه کوه، صاحب نصاب نه او ده واخیستی دی د قربانۍ دپاره څاروي او په هغې کې عیب راووت، نو ده خو هسې هم وس نه کېدو، ده خو د خپل وس نه زیات کار کړی دی، څاروي اخیستی دی، دی به څه کوي؟ نو ده ته شریعت ویې چې دی د دکې عیبدار ځناور چې کوم دی د هغې قرباني وکړي، بل څاروی د دې نه اخلي. نو دغه یو څو اهم او ضروري مسلې هغه مې د ستاسو مخې ته کېښودې. کوشش مې دا دی چې ډېر نه ډېر مسایل زه تاسو ته مخې ته کېږدم چې د ستاسو علم کې اضافه مو شي، تاسو په دغه مسایلو باندې هم پوه شئ او ما ته هم ثواب او اجر ملو شي او د ستاسو هم رهنمایي وشي. خو بالفرض یو کس داسې چې هغه یو مسله باندې نه پوهېږي، یو مسله باندې ذهن کار نه کوي، نو بېشکه هغه په کمنټس کې هغې تپوس کولی شئ، هغې ته به د هغې خپلې مسلې چې کوم دی انشاءالله ښه پوره په دلایلو سره هغې ته به د هغې جواب ملاویږي او د هغې رهنمایي به کېږي. او انشاءالله د دې سره کوشش هم پکار دی چې دا مخکې نورو خلکو ته د دې د رسولو کوشش وکړو چې هغې ته هم دغه فایده ورسي او چې څونه ثواب زما کېږي دونه ثواب را سره ستاسو هم وشي. ولې نیت خالص دی چې الله رب العزت ما ته هم چې کوم دی د دې عمل بدله راکړي او ما سره تاسو هم په دې کې پوره شریک شئ. نو کوشش کوئ چې دا وګورو، دا وورو، خو په توجه سره او ځان په دې مسایلو باندې پوه کړو. که بالفرض بیا هم یو ملګری نه پوهېږي نو هغې دې بېشکه تپوس کوي، ته به د هغې جواب ملاویږي او کوشش کوو چې دا مخکې نورو خلکو ته هم رسوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جزاکم الله.